بسم الله الرحمن الرحيم وإن كانت يمينه على عبد بعينه بأن قال عبد فلان هذا أو امرأة فلان بعينها أو صديق فلان بعينه فلا يحنث في العبد وحنث في المرأة والصديق. وقال محمد رحمه الله يحنث في العبد أيضا لكبر وګوريږي پرونی مساله لکه شان رمعات کې پرونم ویلیو یو سړی قسم وخوړو چې د پلان کې د غلام سره به خبرې نه کوم یادم شي یا د پلان کې د خزي سره به خبرې نه کوم یا د پلان کې د ملګری سره به خبرې نه کوم نو به ویلیو ک پلان کې غلام آزاد کو خزه ترنه باینه شوا ملګری سره دشمنی جوړه شولا او به ور سره خبرې وکړلې نو حکم او فتوا دار چې نه هانس کیږي دا څه وکنه او د امام محمد رحم الله رایوا چې په اضافت نسبت کې هانس کیږي دا پکې باندې امام محمد رحم الله رای دا کچره دا سی ویلیو د پلان کې د خځې سره به خبرې نه کوم د پلان کې د ملګری سره به خبرې نه کوم او به خزه طلاق شواینا او ملګری دشمن جوړ شو او خبر یو کړلې به هانس کیږي ها غلام کې سیدنا هانس کیږي دا کیسې تیر شوی وي اوس نوې دغه کې دا غلام خزه ملګری غیر متعین جوړ کړو اوس کور ته باقاعده اشاره وکړه هدایت ویلکه د پلان کې دغه غلام سره خبرې نه کوم قسم دی د پلان کې دغه خزي سره خبرې نه کوم قسم دی د پلان کې دغه ملګری سره خبرې نه کوم قسم دی پوه شوي به دغه غلام آزاد کو همدغه صورت رااله او کوتب کې مو وای کنه چې لغاړې ته چتی ها غلام آزاد کو توجه جی چې سبق ضرور شي خزي باینه شوا ملګری جدا شو ملګرتوب ختم شو به ور سره خبرې وکړلې نو وسوي د شیخین رایدا ده غلام سره خبرې وکي هانس کیږي نه هانس کیږي او کله خزي سره ورله خبرې وکي کوم چې دی باینه شوی معاینه خزه یاد کړی ده یی ملګری سره ورله خبرې وکي کوم سره چې اوس دښمنی ده معین ملګری یاد کړی دی نه بدغه صورت کې به هانس کیږي امام محمد رحم الله وی غلام په صورت کې به هانس کیږي نه پیږي څه حساب دی یار کړی تا مخکې ځکه وإن كانت يمين على عبد بعينه كشري يميني بيوم معين غلامه بين قال دا سيويليو عبد فلان هذا أو امرأة فلان وإن كانت يمينه على امرأة فلان لك دا امرأتي دا غير دلاندرا وليك امرأته بنواي دسي بشي أو وإن كانت يمينه على امرأة فلان بعينها أو صديق فلان بعينه نهكم فلا يحنث في العبد كبنها نسكيجي وحنث في المرأة والصديق كبنها نسكيجي دا قول دا صحيح شيخين رحمهم الله دي أبي حنيفة وأبي يوسف هم دا مفتابه دي وقال امام محمد رحم الله فرمای يحنث في العبد ايضا غلام کې مهانس کیږي راضي والله او دا امام ظفر رحم الله قولم دي وان حلف لا يدخل دار فلان هذه فباعه ثم دخلها فهو على هذا الاختلاف برغوري الک قسم دي چې د هدایت کور د بنن وزم قسم وکړو به هدایت کور خرڅ کو او به ور داخل شنو به امام سے وی د غلام بشان خبره ده نه هانس کی واس خو د هدایت نه ده کنه امام محمد رحم الله وی کور متعین یاد کړي دغه کور یاد کړي دغه کور د هدایت لہذا په دغه صورت کې به هانس کیږي پوهیږئ کنه به وګورئ وان حلف لا يدخل دار فلان هذه او دا یو خبره پکې اوټ واوري اوټ کله هدایت کور ته بنه داخليږم معین نه دی یاد کړي او به هدایت دا کور خرڅ کی او به څو ګور داخل شي به اتفاق دی چې نه هانس کیږي حکم ته تلغي ته ور داخل شي هانس کیږي کنه نه بدغه صورت کې به غي کې هانس کیږي ځکه دار هدایت یاد کړي هغه دی کنه تاسو کلا وو کاغه خپلو وګورئ وتا یعنی قریبانه وک خپلو
هو على هذا الاختلاف وجه قول محمد وظفر ندي دوارو د قول وجه ورمولي سب عبد كم الهانسكي دا خبر شروع كان نور خو اتفاقو چی خزا کی او صدیق کی هانسکی کی دی خو اتفاقو خو دې دوړ ویل چا کې مانسکی عبد کی وجه سره وی هذه بک ویلې ده عبد فلان عبد زید هذه ویلې ده نو دې کې دا هذه چې دا کنه دا په تعریب کې ابلغ ده اضافت پرې دا وستول لو به هذه تراله گویا چې د سره اضافت یې کړی نه ډارې کې دې ویلې دي هذه دغه غلام هذا دغه غلام سره خبرې نه کوم غلام و زید کوم اضافت او ختم نه پوهېږئ نو چې دغه غلام وي خبرې ورسره وکړم هغه غلام سره خبرې وکړئ شرط موجود شوانس بشي او که هغه غلام نه وي آزاد کړی وي اسیم ویلې دغه غلام سره خبرې نه کوم به کړلې شرط به موجود شوانس بشي پوهېږئ که نه پوهېږئ تو ګورئ دې دواړه وایي چې اندل اضافت چې تعریف دپاره راځي اضافت د چا دپاره وي تعریف دپاره صحیح ده غلام زیدن خو به اشاره ابلغ منها تا خو د دې نه ډېره بلیغه ده په تعریف کې ولی اشاره خو داسې لکه باقاعده ګویا چې لاس دې پکې ښودلو او عبد زیدن کیدای شي د زید نور غلامان وي نو وضاحت راځي هغه شان او هذا داسې لکه باقاعده پې لاس کې ښودو لکونه اشاره چې د قاطع د شرکت لرا بخلاف الاضافت بخلاف د اضافت شرط قاطع د شرکت په شان د اشاره نه وي فاعتبرت الاشاره له اعتبار ورکړل شو او لغو شلو اضافت وصارانو د عبد دم د سیو ګرځي او د کورم ک صدیق والمرأه الګ صدیق کې چې کله دشمن شوی او هانس کېدلو کې خبرې وکړلې خزه کې چې کله باین او خبرې وکړلې هانس کېدلو نو غلام کې چې غلام توپ کټ شوی او آزاد شوی خبرې وکړلې هانس کېږي با نه پیرا سي مخک راځي جی ولو ما د شیخینو دلیل واورا ان الداعي الى اليمين مانا في المضاف اليه الک الداعي يمين تا دا قسم ولي کوي دا د مضافره په وجه کوي غلام زید په وجه دارو فلان زید دارو زید په وجه باندې دشمنی ده کور سره چا دشمنی سره څه کار دی د غلام د دشمنی سره چا څه کار دی چې خبرې باندې کومه دا یې څه وجه نه کوي مضافره د وجه نه والله که د زید د یو بچی سم خبرې وکم خلک وایي که نه وایي دا د چا زید په وجه وایي نو دغه شان قسم دی که د زید د غلام څخه خبرې وکم دلته مقصود د زید سره دشمنی ده نو که آزاد یې کو بس خبره ختم به ورسره خبرې کولی شي دغه شان کور یې که خرڅ کو ووتې به کور داخل شو انس کېږي نه ځکه دشمني د دار او د غلام سره نه ده د چا سره ده زید سره فلان سره ده دغه په وجه قسم کړی داعي الی الیمین هم فلان کې دی چې نسبت کټ نو بس دغه سره دشمنی م کټ دا مستثنا کې دي وګورئ ان الداعي الى اليمين معنى نغمانه ده په مضاف الیه زید کې لان هذه الاعیان شدي یعنی دا بر والا د سی ویلی قسم دې د زید بدابي بنسوريګم د زید بکور کې بنوسېګم قسم دې د زید کپړې بناچوم او هغه خرڅ کړل دا با غلام کوري خرڅ کو وته دي کپړې خرڅ کړې او به استعمال کو بیان اسکیږي نه دې سره څوک دشمنی نه کوي لا تهجروا دانه پر خود لیکيږي دې سره دشمنی نه کیږي لزواتها وکذا العبد دغه شان غلام چې غلام زیدین کې لسقوطي غلام چې د سره دشمنی ځکه نه کیږي لسقوط منزلته د منزلت ساقط دي دومره څوک اعتبار نه ور کوي چې د سره خبرې نه کوم بل لمانن بلکې بل ټول صورتونو کې دیومانی د وجر دشمنی کیږي فی مولا کې چغره دی په مالکانو کې رضایت کړه مضاف الیه کړه نو فتقید الیمین مقید بوی یمین بحال قیام الملک پوری چې مل قائم خبرې وکړه هانس وای کنو نه بوي تاسو پیږئ کنه بخلاف ما اذا كانت الاضافه ها هغه صورت کې چې کله اضافت د نسبت وي خزه د زید دغه ملګری د زید دغه نو ملګری او خزه د اضافت د نسبت دی دلته اوس دوه احتمال دي یو احتمال دی کې دی چې زید د وجه نه دی یو احتمال دی چې نه بینی هم دا دی او چونکې اشاره کړي معلومیږي بینی دا دی ځکه که زید مراد د ټکي بور سره ویلې وې کنه د زید د دشمنی په وجه چې دا یو نه ویلو معلومیږي څوک دی مضاف د خپل یادی خزه د زید خزه یادی وګورئ یو تلکشه بخلاف ما اذا كانت الاضافه
کله چې اضافت نسبتینو لکه صدیق او مرعوا لانه يعاد وجدار چې دشمنی کېږي د دې دواړو کې هر یو د ذات سره فکانت الاضافه اضافت د پاره د تعریف شو د پاره د چا شو دا اضافت صرف تعریف د پاره کړي کني مقصود هم دغه خزه او دغه صدیق هم دا مراد دي نو زید پکې ولیات کو تعریف د پاره یاد کو نوري مقصود مغدي پیږي کنه او دای لمانن فی المضاف الیه دای چې هغه معنا د کوم چې مضاف الیه کې وزدا خبره چې دای یمین ته دی هغه باندې چې کوم زید کې پرته ده وې دا وې نه د ظاهره ځکه دای نه دی ویلي چې د وجه د زید نه ویلي دي وګوره او دای د یو معنی د وجه نه کوم چې په مضاف الیه کې د زید کې غیر ظاهره ده امراه زید غیر ظاهره ده ولې لعدم التعیین نه ده کړه دای نه دی ویلي چې د وجه د زید نه رسې بیار بخلاف ما تقدم التا مضاف الیه زید کی متعین आवाज کا غنور سره څوک دشمنی نه کوي غلام سره کور سره څوک نه کوي کپړو سره نه پیږي په نور آسان دی ګورې وتا قال به امام محمد رحم الله جامع صغیر کې فرمایي یو سړی ویل قسم دې دغه صادر والا سره به خبرې نه کومه ا صادر والا صادر خرڅ کو ابي ور سره خبرې وکړلې حانس بھائی نه پیږي په ولی دشمنی څوک د صادر سره نه کوي د چا سره کوي ذات سره صادر والے صرف تعریف د بار ذکر کړي دي نو ذات مراد ده که صادر او کنو هغه یاد کړي حانس کیږي به خبرې وکړي وان حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان سره خبرې نه کومه فباعوا د سری دغه طیلسان صدر خرڅ کو ثم کلموا به ور خبرې وکړي حانس کیږي با وجلی ان هذه الاضافه چره دا صرف او صرف د تعریف احتمال لري لا يحتمل الا التعریف تعریف د بار دی نور سری ذات مراد دی خو صادر زکات کو چی او به جندل شي زکه انسان چره لا يعاد لأن الإنسان لا يعادي دشمنين كيلمانا يوم أدسي وايا لأن الإنسان لا يعاد غسر دشمنين نكيجي يوماني دواجنا شكما بتصادر كيوي بلکې دغه د ذات سره دشمنی کیږي فصار كما اذا اشار الیه گوی چې بغیر او د اشاره وکړه الک زبا دغه صادر والا سره الکم نفس مسله دا جوړه ده زبد مثلا د صورت صادر والا سره دشمن خبرې نه کومه نو که صادر خرڅ کو هغه صورت صادر والا او به ور خبرې وکړه به مهانس کیږي ځکه هغه ذاتي مراد ده دا به وای داسې شي لکه د سی ویلې دي چې دغه سلی سره کم چې دغه صورت صادر چولې خبرې باندې کوم دا کې ټول اتفاق دی بغیر شک شوبې نه دا مسله ده چې صادر وکنو ذاتي مراد ده وګورئ ومن حلف لا يكلم هذا الشاب یو سړی ویلي قسم ده دغه ځوان سره به خبرې نه کومه او هغه به بوډا شو خبرې وسره وکړي به مهانسته وجه سره الکه دی وسب له اعتبار ورکته خو ویل کنه چې وسب په حاضر کې لغوه ده خو ال چې کله دای نه دلته خدای دی ځوان خلق ځانته محفوظ ساتي وي دا خلکو به عزت کوي ځوانان نو دا شابواله دا وسب څه دی دایل الیمین د اعتبار ورکه کنه وینه شریعت دی اعتبار نه دی ورکړي ندی د وجنه دا حقیقت مهجوره ده شرعا لہذا وسب دل تلغ ده ذات مراد ده وره ومن حلف لا يكلم هذا الشاب فكلمه خبري وسر وکړلې وقد صار شيخا ګرځیدل وانس کیبا لان الحكم تعلق بالمشاهد له سره تعلق ده دا په کله بل مسله دا معنا ویلي هذا الشاب ویلې ده هذا یې بګ ویلې ده دی وجه مشاهد له سره تعلق ده ځکه صفت به حاضر کې لغوي د ډېر اسانه طریقه باندې خبره کړې ده شبوبیت کوم صفت ده په حاضر کې ده هذا یې ویلې ده او دا صفت بازر کې څه وی لغوه بس خبره ختمه یار وهذه صفته هو بس اکسپنج کومه خبره هغه ټیک نه لګی دلته بس عمده پاسانی وای هذا الشاب کی شبوبیت شابوالی کوم صفت ده هذا څنګه حاضر جوړ کړي دي لغوه دي خبره ختمه ذات مراد ده او دا صفت وې دا دای نه دي دا خبره مې ورانه کړي و دای دلیل لیکه دا صفت د شابوالی دای نه دي دا ما چې کوم خبره شروع کې وکړه هغه حادث صبیه کې و مخکې راځي دای نه دی یمین ته نو کدای وی یمین ته به مونږ ویلې چې په حاضر کې هم سره معتبر ده دلته نه دی نو علامه مر من قبل بس دا قاعده ولګیدل چې الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر 63 نمبر ماده واخا 64 نمبر وما شرح مجلد کې لا 65 ده فصل راضي ولمخ کې دی بل فصل کې بیان کړي چې دې کې ورته بیان کړي یار
نوعي كلام چې متعلق د زماني وغيره سره وي دغه بیان راته کوي. وګوره ومن حلف لا يكلم حينا او زمانا او الحين او الزمان فهو على 6 اشهر. بس خبره ختمه. یو سړي ویلي قسم دی بلانکی سره خبرې نه کوم حینا نکره ویلی دا یا الحين معرفه ویلی دا یا زمانا نی ویلی دی یا الزمان معرفه ویلی دا حکم سره جی شپږ میشت پورې بور سره خبرې نه کوي کمنس کی وکي انس کیږي باوګر شپږ میشتونه پس وکي نه بهانس کیږي لنډه دا الحين حين الزمان زمان نشپږ میشت مراد دی. تو ګورئ ومن حلف لا يكلمه حينا او زمانا او الحين او الزمان فهو على 6 اشهر. شپږ میشت مراد وي وجه سره وې حين الحين زمان الزمان دا درې قسم استعماليږي. زماني قليل تم ویل کیږي فسبحان الله حين تمسون نمون ستیم یادې زماني قليل دی او ابد تم ویل کی او ډېر زمانه تم ویل کیږي چاته ډېر تم ویل کیږي 40 کال ہوتا. هل اتى على الانسان حين من الدهر نهين سلوخ کال دغه وخت مفسرین وی سلوخ کال مراد دي. نو لک قلیل وقت تمهین استعمالیږي 40 کالو تم استعمالیږي او شپږ میاشتو کې استعمالیږي. شپږ میاشتو تؤتي اكلها كل حين دغه قجوري بوټي چې د قجوري میوه هر حين کې شپږ میاشتو کې ور کوي. نو قسم استعمال د حين شو درې. نو متوسط شي هغه برخلو هغه څوک د شپږ میاشت او الزمان ويجي الزمان په معنی د حين استعمالیږي. نو دلم د حين حکم شو شپږ میاشت وته وګوره لأن الحين شري قد يراد به مراد بدي سر زمان قليلا وقد يراد به 40 سنة مراد الله تعالى فرمائي هل أتى على الإنسان حين من الدهر وقد يراد به 6 أشهر مراد لك الله تعالى فرمائي تؤتيه كلها كل حين وهذا دشپک مشتی خستل دا وسط ده فينصرف إليه انصراف بدي دکیگی لكن منز ده وهذا وجه دا لأن اليسير چره الک شپک مشتی والی مراد کې صرف دا خونه د کافی چې دا متوسطه ده. بل دلیل راته وایا تاسو لک متوجه شئ. بل دلیل دا ده دا لک وخت ځکه نه خلو چې لک وخت خو سړی اسیم خبرې چا سره نه کوي. ګوره موږ سار لاړ شو غرملال شو سبا سره پورې تاسو سره خبرې نه کوو. دې کې قسم خورل ته ضرورت دی. خلک قسم دې لپاره خوري چې خبرې ونه کوم خو سم نه کوو. کنه سلوخ کاله مراد کوي نه کنه سلوخ کاله خو بد وي. سلوخ کاله خلک همیشه په معنی کې استعمالي نه کې هغه کې به سلوخ کاله چلے ویلې زمان خو ډایرک سره بدومره به ویلې خبرې به سره نه کوم ټول عمر به مراد شي وي. نو هغه مراد وي کنه نه به دغه زمان هین وغیرہ به نه ویلې. نو چې دا زمان هین ویلې کنه معلومیږي څوک مراد دي شپږ میاشتې نه پوهېږي به وګورئ اوس یې خوند وکړو. وهذا وجه دا لأن اليسير شيء لا يقصد بالمنع فمنع كده دا مقصود نبي لوجود الامتناع فيه ځکه دې کې مناسب موجوده وي عادتا او مؤبد چې د دې قصد نه کېږي غالبا سلوخ کالو وی لأنه ځکه سلوخ کاله چې د په منځلې د ابد دي. ولو سکت عنه کدا سره چپ پاتې شوی وي کنه نو خپل يتعبدو تعبید راتللو نو لګ مراد کولې لګ مراد نه هغه بغیر د قسم منعو او همیشه کې به زمان الحين ذکر کولې نه. نو چې ذکر یې کړو معلومیږي دا ول او دریم نه دي مراد. فتعین ما ذکرنا متعین شو خجی دا خو د هین خبره شو زمان سره څه ویجی دا می درته ویلی یستعمل استعمال الهین بشان استعمالیږي. نو خلق وای کنه ما رايتو منذ حين ومنذ زمان بمعنى يومان د بارد والا استعمالي. وهذا اذا لم تكن له نيه اخري بات واذا قسم على وکل شپږ مش مراد دي چې کله نیت نه نو کچري نیت د وخت قلیل هم غده کنيت د 40 کالو هم غده زکه کنيت وکو به هم غیله اعتبار ده کنه موږ خلانجه دي جوړ کړی چې نیت نه. اما اذا نوى شيء فهو على ما نوى لانه نوى حقيقه كلامه ذکر کلام حقیقی معنی د کوم مراد کو نیت یو کو ټیک بای خجی وكذلك الدهر خجی کې وسری دي سویلو قسم دې زیات سره خبرې نه کوم الدهر اوس بچکو وایي صاحبین وای هم شپږ مشته مراد دي څو که خبرې دنه پکې وکړلې شپږ مشته پورې هانسته وکنه نو نه با امام سی وای به زه په دې دهر نه پیګم دا پکې لا کومه بلا ده وګورئ.
وكذلك الدهر هم دغه شان دی اندهما امام صاحبینو په نسمانه امام سے فرمای الدهر لا ادري ما هو دهر نه بجنم څه شه دی الک بل وره د اختلاف د امام صاحب چې وایي توقف کوم نه پیګم او صاحبینو شپږ مشتي مراد دي دا بنا کړه کړي دهرن کې الدهر کې ټول اتفاق دی چې دې ټول عمر مراد دی تاسو پوه شولې او دا مفتابی رایشوا وهذا الاختلاف في المنكر هو الصحيح صحيح دادا اما المعرب چره بالالف واللام سرا يراد به الابد څوک مراد وي عرفن هم داسې عرب جوړ لې کو صاحبانو دلیل بیان کوي تاسو چې دهر په معنا د شپږ مشتو ول دی ویجی دا د هین او د زمان په معنا استعمالي کې شپږ مشتو په معنا او دام داغي څنګه وره ان دهرن چرا یستعمل استعمالیږي په استعمال پشان د استعمال لهین او د زمان یقال الیکي ما رايتک منذ حين ما رايتک منذ حين ومنذ دهر بمعنى یومان من استعمالی خیلم دې کرم دې یومان د دواړو امام سبرته وګوره دهرن چره دا پشان د زمان او هین نه دی هدایت ولې نه دی هغه پشان استعمال نه دی ځکه ټول منو منګه چې کله معرفه ده همیشه استعمالي ابد د بر استعمالي حالانکه هغه کې کوم معرفه وي الزمان الهین او کنه کې روي شپږ میشت دي هغه پشان شو شنه شنو څنګه دغه په معنا جوړه یار خبره بد نه ده دیو جن مجمع الانهور کې دي چې امام صاحب رحمه الله څلور مسلو کې توقف کړی و دا یو خنصه مشکل کې نه پیګم دا لا کومه بلا ده پدې پويږي کنه هم دغه شان یو دوه مسلې ورسره نور دي هغه په باره کې امام صاحب وایي بنا رسمه غلش او چا ویلي بحر الرائق کې دي څلور مسلې دي امام مالک رحم الله تل سلوي خو مسلو کې ویلي لا علم نه پیګم دیو جن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه نقل لي یو مسله کې لا عالم ویل لا علم دی نه پیږي او بدی نه پیږي چې نه پیګم خو علم دی کنه او کنه پیږي او بهم لګي معلومیږي چې بدیم نه پیږي چې نه پیګم دیتا ویل کېږي جهل مرکب ابل خو ګډ خر د مقصد ته ورسي څنګه ری غشیر نفع څنګه ندانت وبدانت کنه دانت ان هم خرک لنګ بمنزل برسانت او بل ندانت وندانت کنه دانت در جهل مرکب ابد الدهر بمانت وګورئ ته ما رايتك منذ حين ومنذ دهر بمعنى وابو حنيفه رحمه الله توقف في تقديري دې په تقدیر کې توقف کړی چې څومره واخلو شپږ میاشتې څومره وي خنو قیاس وکړه کنه په زمانه او په هین باندې بایقي اللغات کې قیاسونه نه کیږي چې یو لفظ په بل قیاس کې دغه په شان معنی ته علي نه کیږي لغات چې لا تدرک قیاسا د دې ادراک نه کیږي او په عرف باندې حمل کنه وای عرف یو شان نه دی دلته معرفه یو شان دی دلته معرفه نکره دواړه یو حکم کې دلته معرفه او نکره بیل حکم دی عرف چې علم یو عرف استمرار او د دې استمرار معروف نه دی اختلاف فی الاستعمال ځکه اختلاف دی په استعمال کې معرفه کې یو شان دی نکره کې بل شان دی ولو حلف لا یکلم ایاما فهو على 3 ایام برو غوري قسم دی چې ورځي خبره به ورسره نه کوم ورځي ایام وې دلته بدري ورځي مراد ویخه ځکه نکره ده او نکره اقل مقدار څومره دري نو اقل متيقن ویخه دا باخلو دا قاعده ده چې متيقن باخلو متيقن څوک یې خلی کنه ولو حلف لا يكلم اياما فهو على 3 ايام ولانه اسم جمع ده ذكر منكر او ذکر شوی ده نکره فيتناول اقل الجمع تب شامل وي شغه ثلاثه ولو حلف لا يكلمه الايام ویلو ايام وثبت کوي وجوز بلس رجيلو الامام سبراي ده او مفتابه ده صاحبين وينجي ورزي بالو افته ولا ورزي وګورئ ولو حلف لا يكلمه الايام فهو على 10 ايام عند ابي حنيفه رحمه الله صاحبان فرمای على الاسبوع اذا وبر ابتوي او ګرځي ویل لا يكلمه الشهور مشتي خبره ور سره نکوم امام سے وای دولس مشتي به مراد لس مشتي مراد وی څومره ځکه معرفه مشهور ده چې دا د لسونه شروع کیږي چې جمع معرفه وي اگر چې بازي وې دام د دریونه شروع کیږي دواړه راځي دي پوهیږي کنه او صاحبان وای نه چې دولس مشته مراد دي
اسبوع کې ورځي او میاشتو کې 12 ځکه وونه پس ورځ دوباره کیږي او 12 نه پس میاشت دوباره کیږي نو مجموعه میاشت 12 دی به مراد کو مجموعه ورځي ودی وګورئ وعندهما على 12 شهرا بوي وجه سره لأن اللام للمعهود الف لام په الايام کې دي شهور کې دي او معهود ورځي هم ورځي دي نو اب تکي معهود میشتي هم 12 میشتي دي کنه کال کې او ما ذکرنا لأنه يدور عليها زكهم بدي معنی ورځي بدي کې بهر هر یو باندې دا یو کې ورځي دایری دي په وو باندې بلکې میشتي په 12 ولو امام سے ورته جواب کې وایي 5 نمبر حاشیه کې بدی عليها ضمیر باندې اعتراض هم کړی دی لأن الشهور تدور على 12 وكان القياس دسي ويل بكارو لأن تدور عليه هر واحد تبراجي كړي په معنی د مذکور به عليه به ویلې لأنه يدور عليه وله امام سيد دلیل وورا وي دا جمع معرفه ده جمع معرفه لكن معرفه ده نو اقصى تبرسو وينصرف الى اقصى اچھا جی ما خبره مخکې بدله کړي وایي امام سيد دلس ولي اخري شهور کې ملاسو بمشتو کې وإذا ما يذكر بلفظ الجمع شذا كان أغتر لسو بوري ندريو نوالا ترلسو بوري خو جمع استعمالي كان عدد 3 أيام 4 أيام ده سيدا كان ده أو ده لسو ناخو خو به واحد استعمالي 11 يوما نو الأيام ذكر كري غيري درجة بوالو والإبلام براولي خريد بوالو دريو نبلريكو وقوري فينصرف الى اقصى وابوري اقصى هغه ته ذکر کیږي بلفظ جمع دای صحیح دلیل دی وخت من بدل ویلو دا لسرج دي وکذل جواب عنده في الجموع والسنين الک جموع یاد کړ جمع والسنين یاد کړ کلونه امام سی وی لس کالا لس جمعي خبري ور سره نه کوي او صاحبین وی طول عمر ته مراد دی وره وعنده وكذا الجواب عنده دي امام سے بنظماني في الجمع کی لس جمعه مراد دي والسنين کی لس كلون مراد دي وعندهما صاحبين فرميون صرف الى العمر طول عمر مراد في جمعه کی الک الجمعه خبر ابو سرنكم السنين طول عمر مراد دي فتوى الامام سے بقول لانه الامهود دونه صاحبان فرمي د عمر نه علاوه د دې پر څوک متعین شته نه ولي بلا مې راوړې نه مراد دی چې څوک مراد دی عمر مراد دی الف لام راولې پکې کنه موجود څوک شته نشته نو څوک به مراد کو عمر نه غیر بل موجود نشته ومن قال لعبد يسر خپل غلام ته وي ان خدمتني اياما كثيره فانت حر کتاز ما ډېری ورځي خدمت کو تبازات وي امام سے وي ایامي کثیر نه مراد لس ورځي دي او صاحبان فرمای بیجی او ورځي مراد دي ځکه به هو تکرار دي فتوى الامام سے بقول ومن قال لعبدي ان خدمتني اياما كثيره فانت حر فالايام الكثيره امام سے بوین ابي حنيفه رحمه الله 10 ايام دي لانه ذكر على سرج جدي اكثر ما يتناول اسم الايام داخلي انتهاء غره ايام وتشامل لي ذکر جمع دغه پوری به مفرد کیږي وخت ویلیو کنه او صاحبان فرمای سبت ايام مراد دي ذکر وونه کواوړي به خو تکرار راځي بکی لان ما زاد عليها تکرار دی به وقيل چاویلی دا کم یمین د اختلاف چره د عربی خبرې دي او فارسی کې چونکی روز استعمالي کې مفرد بهر حال نو ټول اتفاق دی ورته به مراد وي ولو كان وقيل لو كان اليمين بالفارسيه ينصرف الى سبت ايام وللانه زكاي يذكر فيها استعمالي بفارسي کې دغه ايام بلفظ الفرد باندې استعمالي روز دون الجمع پښتو کې وس ورځ عربي په شان لو بدکا اردو کې هم دن اور دنه کنه اردو کې مفرد دی دن جمع استعمالي دنه چند دن مفرد استعمالي اردو کې वाला का चंद दिनों के बाद जम इस्तेमाली की वल्लाह मना मत देगा चंद दिनों के साथ आपके साथ हमारी मुलाकात होगी